علي رضا چې د سکول چوکیدار دی د زینب د شپږو کالو جینۍ سره داسې په طریقه باندې جنسي زیاتی کړی دی. عزتمنو چې دغه د زینب مور او پلار متأخران پته شو چې د چوکیدار د موري ماشومې سره په کومه طریقه باندې جنسي زیاتی کوي. راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په پنجاب کې د سکول چوکیدار د شپږو میاشتو زینب جینۍ سره په زبردستۍ باندې په حمام کې یعنې غلط کار کړی دی چې دې جینۍ ډېرې چغې وخوړلې خو د دې اواز چا نه دی اورېدلی. دغه علي رضا چوکیدار ورسره په زبردستۍ باندې یعنې غلط کار کړی چې د هغې نه بعد بیا دغه ماشومه بېهوشه شوې ده. یعنې دې ماشوم بیا دغه ته په باتروم کې پرېښې ده او دا چوکیدار علي رضا ترېنه تللی دی. دغه ماشومه زینب چې په هوش کې راغلې ده میډم ته یې ویلي دي او ورته بیا یې ورته میډم یعنې پرنسپل ته ویلي دي. پرنسپل ورته ویلي چې دا خبره به هېڅ چا ته نه کوې خو چې ودې کړې تا به زه د دې سکول نه وباسم. خو دغه ماشوم ښایي وجود دومره دردونه کول او په زړه یې نشو ساتلی خپل مور او پلار ته ویلي چې هغوی بیا سوشل میډیا ته رامخامخ شول او ټولې دنیا ته یې وښودل چې وګوره د سکول چوکیدار علي رضا ما سره دغه شانتې غلط کار کړی. عزتمنو چې د ټولو نه اوس غټه خبره دغه ده چې دغه چوکیدار پولیسو نیولی دی. پولیسو سره د دغه چوکیدار ته د اخر کومه سزا ورکړل شي. عزتمنو چې د دغې ماشومې زندګي غرقه او تباه او برباده کړي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.